یو کس تپوس کوي که چېرې یو سړی عمرې ته یا حج ته لاړ شي نو هلته په موس کې رفعیدین کولی شي یا په اوچت اواز سره امین ویلی شي؟ نه، نشي ویلی، ځکه چې ته حنفي او د مختلفو ائمو مختلف مذاهب دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې د آمین بالجهر هم ذکر دی او د آمین بالسر هم ذکر دی، په پټه آمین ویلم ذکر دی او په جهر آمین ویلم ذکر دی. دا اختلافي مسله ده او دا اختلاف په احادیثو کې دی. نو چې کوم امام په کوم قوم باندې عمل کړی ته په هغې پسې ځې نو دا ټیک ده، که چېرې ته کله دا اختیار یې کله هغه نو دا د مجتهد فعل دی او ته مجتهد نه، غیر مجتهد چې داسې کوي نو دا په خپل نفس پسې تلل شو، خواهشاتو پسې، او په دین کې په خواهشاتو عمل نشي کولی. یو کس وایي چې نږدې رشته دار که چېرې بیمار وي نو ټول زکات هغه ته ورکولی شي؟ د بیماری د وجې نه زکات نه ورکولی کېږي، زکات ورکولی کېږي د فقر د وجې نه چې چا سره مال نی. که یو سړی بیمار وي او هغه سره مال ډېر دی نو قطعا زکات نشي ورکولی. چې یو سړی بیمار دی او هغه سره مال هم نشته د هغه به بیمارۍ پیسې لګي نو هغه ته ورکولی شي. یو کس تپوس کړی چې نفاذ د نوم څه معنی ده؟ آیا دا نوم صحیح دی؟ نفاذ دا ذال سره دی، نفاذ، او د دې معنی یو شی جاری کول، دغه معنی ده او معنی غلطه نه ده نو نوم کې خل جایز دی. چا تپوس کړی دی چې د مسجد عایشې نه عمره کول څنګه دي؟ د مسجد د عایشې نه عمره کول جایز دي. صحیح بخاری کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها عرض کو چې حج ته کله راغلی و پیغمبر علیه السلام سره حجۃ الوداع کې چې یا رسول الله ټولو خلکو عمره مو کو حج مو کو خپه و جړلې او زه به عمره ونه کم ویولې وی زما کپړې راغلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې اول حج وکړه او چې حج ختم شي نو بیا وروسته عمره وکړه. نو چې کله عمره کوله نو بیا د دې ورور عبدالرحمن بن ابي بکر د ابو بکر صدیق صاحب زوی عبدالرحمن رضی الله عنه هغه هم صحابي دی، هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې وفرمایل چې دا خور د بوزا او تنعیم ته بوزا هلته نه پې عمره وکړه. نو ام المؤمنین یې تنعیم ته رور سره لاړه په اوښ باندې او هلته نه یې د عمرې احرام وتړلو. دغه تنعیم غر نوم دی، د دې غره په خوا کې د سړک په څنډه باندې جومات دی، دې جومات ته مسجد عایشه وایي، نو هلته نه عمره کولی شي. یو تپوس یې کړی دی چې که یو سړي قرض پیسې چاته ورکړي وي او هغه واپس نشي ورکولی نو دا په زکات کې څنګه حسابیږي؟ نو د دې دوه طریقې دي. یو داسې نشي کولی چې هغه ته ووایي چې زه زما تا پورې کومې پیسې دي هغه ما په زکات کې تا ته درکړي، ځکه چې هغه سره شته دی نه. نو د دې یو طریقه دا ده چې هغه ته ووایي چې ما ته خپلې پیسې راکړه، ته چا نه قرض راواخله، خیر دی ما ته یې راکړه او چې کله یې تا ته درکړي، مثلا ستا هغه سره 50,000 روپۍ وي، تا ته هغه د بل چا نه قرض راواخیستی تا ته یې درکړي، اوس ته هغه ته ورکړه چې دا زکات کې قبول کړي. یو طریقه دا ده. دویمه طریقه دا ده چې هغه ته د ابتدا نه 50,000 روپۍ ورکړي چې دا والا او دا قبول یې کړه، او چې کله یې والي بیا ورته وایي چې ما تا پورې کوم 50,000 روپۍ قرض وي هغه اوس راکړه، بیا دې هغه درکړي. یو کس تپوس کړی چې د فرایضو واجباتو نه علاوه په نورو مزونو کې سړی په رکوع سجده قومه وغیره کې نورې دعاګانې کولی شي او که نه، او دغسې تراو کې نو په فرضو کې په واجبو کې نه دي کول پکار، او د دې نه علاوه په سنتو کې په نوافلو کې دا دعاګانې ویلی شي، خو ځان نه بلکې هغه دعاګانې چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي چې هغې په رکوع کې دا ویلي دي او په سجده کې دا ویلي. یو کس وایي چې خاشر نوم صحیح دی او که نه، معنی یې څه ده او کېښولې پکار دي که نه؟ دا خاشر نه دی، نقطې والا خا سره نه دی، بغیر ټکي والا حای حلوا سره دی حاشر، او حاشر معنی جمع کوونکې، معنی درسته د نوم کېښول جایز دی. یو کس تپوس کړی چې دلته به ختم څه ټایم نه څه ټایم پورې وي او کله به وي؟ دلته به شپږو شپو کې ختم کوو انشاءالله، او کله نه چې یقیني روژه وي، ما ته خو پته نشته چې یقیني روژه کله نه ده، دا خو به د میاشتې په لیدو سره کېږي، نو ځان خبروي انشاءالله دلته په ړومبو شپږو شپو کې ختم کېږي.
چې شک نه خبره ووته. بعضې روژه زموږ په ملک کې هغه راځي چې چا روژه د چا ني، نو په هغه شپه باندې موږ نه شروع کوو، بیا په دویمه شپه شروع کوو چې یقیني شي. که د ړومبۍ شپې نه یقیني وه روژه، بیا به انشاءالله ړومبۍ نه شروع کوو. او کني ځان خبروي دارالایمان سره رابطه ساتئ. شپږو شپو کې ختم دی، شپږ سپارې پکې ویلی کېږي، په آخري کې لږ پاتې شي بیا په شپږمه کې. هسې چې شپږ وی روزانه نو په 5 شپو کې ختمیږي، خو شپږمې ته مونږ بیا یو 2 سپارې پرېږدو، په آخر کې بیا ختم کې آسان شي. نو دا ترتیب دی. او د هرې ترویحې کې دلته مختصر تفسیر هم بیانېږي، بعضې ضروري خبرې هم بیانېږي، هغې کې رونو ته ډېره زیاته فایده وي. نو دلته په ختم کې شرکت کوئ، ډېر خلک راځي الحمدلله. یو کس تپوس کړی دی چې د فی کس فطرانې مقدار څه دی؟ تقریبا په کم 2 کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت. نو قیمت خو ښکته پورته کېږي، زمونږ په ملک کې خو یو شی ټینګېږي نه. نو هغه وخت کې چې کله فطرانه په تا باندې واجب شه، بیا د دې قیمت راوباسه په کم 2 کیلو. یو کس تپوس کړی چې په رمضان کې د شپې کوروالی کول څنګه دی بي بي سره؟ شپې جایز دي. بل تپوس کړی دی چې فطرانه سرسایه د رمضان نه مخکې ورکولی شي او که نه، او ورکولی شي لیکن واجبېږي د رمضان په شپه باندې، د اختر په شپه باندې. یو کس وایي چې د رمضان المبارک نه څومره مخکې روژه نیول نه دي پکار. یو مشک روژه نیول نه دي پکار، باقي نیوی شي. او یو مشک هغې ته وایي چې دا احتمال هم وي چې دا رمضان وي، او دا احتمال هم وي چې دا رمضان نه دی، د شعبان وروستی ورځ ده. دویم سوال کړی دی چې وړو ماشومانو سره چاړه یا چاقو وغیره کې خل د دې شرعي حیثیت څه دی؟ نو دا خو کې خل جایز دی، لیکن دې پسې شاته عقیده ده. که عقیده د سړي دا وي چې دا چاړه او چاقوی حفاظت کوي، نو دا غلطه عقیده ده. او که دا وایي چې دې نه جن او پیرې یریږي، نو ماشوم به چاړه او چاقو چلی. پیرې او جن دومره کم عقل خو نه دی چې هغه صرف چاړه پرته وي او هغه د هغې نه ویریږي، ځکه چې هغه ته پته ده چې دا ماشوم دی، خو چلولی شي نه. داسې یو رسم را روان دی. البته ماشوم آیت الکرسی قرآن پاک تلاوت د هغې په حفاظت کې ورکړه. آیت الکرسی د حفاظت لپاره زیاته مؤثر ده چې هغه په باندې چوف کې ودم کړي. یو کس تپوس کړی چې د روژې په حالت کې په پوزه کې سپری کول دا جایز دی او که نه؟ که چېرې دا دارو په حلق کې ښکته تیر شي، نو دې سره روژه ماتېږي، او که تیر نه شل نو روژه ورسره نه ماتېږي. یو کس وایي چې په موبایل باندې د مړي تصویر اخیستل او د جنازې تصویر اخیستل څنګه دي؟ د جنازې تصویر په موبایل باندې اخیستل، دا جنازه عبادت دی، مونځ دی، د مړي دپاره دعا ده. دا عبادت سړی په رسم کې واچي، پته لګي نه چې دا جنازه به قبلیږي او که نه. نو دا غلط دی، خلاف شرع شی دی. د مړي تصویر هم اخیستل نه دي پکار. چا تپوس کړی چې په بیت الخلا کې اودس کول څنګه دي؟ چاردام چې کوي، نو چې بیت الخلا کې ځای پاک وي نو چاردام کولی شي. که هلته ګندګي پرته وي، مثلا واړه بول یا لوی بول، نو هلته مکروه دي چې تا ته زړه کې درځي. یو کس وایي چې نابالغ ماشوم چې کله نیک عمل کوي، نو د هغې ثواب چا ته رسیږي؟ چې کوم لوی مشر، مور یا پلار یا بل چا دا ماشوم د نیک عمل ته وړاندې کړی، نو هغه ته ثواب رسیږي، او د ده دپاره هم دا ذخیره کېږي د دې ماشوم دپاره. یو کس تپوس کړی چې زما د نوسۍ نوم مشعل دی، آیا دا نوم صحیح دی او که نه؟ مشعل نوم صحیح دی. مشعل ته ویلی کېږي. عموما دا نوم چې خلک کېږي نو په پښتو کې کېږي مشال بغیر د عین نه الف سره. نوم کې خل صحیح دی. که مشعل شي نو دا د عربی شو، او مشعل ویلی کېږي چې کوم ځای کې شغله بلیږي. بل تپوس د پلاټ پاره کې کړی دی چې د دې زکات څنګه دی؟ نو چې د کوم کال پوره شوی دی د هغې زکات خو فرض دی، چې کوم نه دی پوره شوی د هغې در باندې لا فرض نه دی. یو کس تپوس کوي چې د اهل کتابو سره نکاح زمونږ په شریعت کې اوس جایز ده او که نه؟ د اهل کتابو سره نکاح جایز ده، لیکن هغه چې د هغوی کتاب
په کتاب باندې ایمان وي، په پیغمبر باندې ایمان وي او د خپل پیغمبر خبرې پکې موجود وي، نو هغې سره نکاح کول جایز دي. که چېرې ده ته د خپل مذهب په باره کې پته نه، یعنی عیسائی دی لیکن عیسی علیه السلام او د هغه د مذهب په باره کې ورته د سره پته نشته دی او دی د نورو کافرو په شان وخت تېروي، او یهودي دی او د نورو کافرو په شان وخت تېروي، دا ښځه یهودانه د عیسایانه ده، نو بیا دا د عامو کافرو په حکم کې دی، بیا ورسره نکاح کول نه دی جایز. یو کس وایي چې بیوٹی پارلر چلانا کیسا ہے، اس میں کام کرنا اور اس کے آمدن کا کیا حکم ہے؟ بیوٹی پارلر چلور څنګه دی، په دې کې کار کول او د دې آمدن څنګه دی؟ د دې تفصیل چې ما ته ووایي چې په دې کې څه کارونه کېږي، نو بیا به جواب درکړم. یو کس وایي چې د اهل بیت سره محبت ډیر کول پکار دی او که د نورو صحابه سره، او چې چا سره زیات وي نو د هغې اظهار په څه شکل کې وکړي؟ د ټولو صحابه سره محبت پکار دی د وجه د صحابیت نه. البته د هر چا خپل خپل درجې دي، څوک په چا باندې وړاندې دي، لکه خلفای اربعه، خلفای راشدین په نورو صحابه مقدم دي افضلیت کې، دا اعتقاد ساتل پکار دی. او بیا په خلفای اربعو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه اول لی، بیا ورپسې حضرت عمر رضی الله عنه دی. بیا دوه فرقې په امت کې تیرې شوي، چا علی سے په عثمان سے مقدم کړی دی او چا عثمان سے په علی سے مقدم کړی دی. عام اهل سنت دا سره روان دي چې عثمان رضی الله عنه مقدم دی په علی سے باندې، او دا په اسلافو کې دا عقیده را روانه ده. نو د افضلیت فرق ساتل پکار دی، البته محبت د ټولو سره پکار دی. بل که رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا سره په یو خاص موقع باندې محبت کړی، یا یو صحابي یو خاص داسې امر کړی چې د الله رسول ته خوشحال شوی، د هغې کار په وجه ستا په زړه کې هغه سره محبت زیات شي، نو ټیک ده. یو کس وایي چې زما د حضرت علی رضی الله عنه سره محبت ډېر دی، داسې بد عمل خو نه دی او کله کله مې په زړه کې وسوسې راځي. د حضرت علی کرم الله وجهه سره محبت ساتل پکار دی، لیکن که چېرې دا محبت ستا د نورو صحابو په درجه کې فرق راولي او ټیټې ورسره د هغه په مقابله کې، او د هغې په باره کې د په زړه کې یا په ژبه باندې یا په بدن باندې اظهار د حتک کېږي، نو دا د هلاکت لپاره بس ده. باقي محبت هغې سره کولی شي. یو کس وایي چې د دې حدیث مفهوم څه دی چې د فتنې په دور کې یو سنت ژوندی کړي نو د 100 شهیدانو ثواب ملاوي. دې سنت نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ټول شریعت ته ویل کېږي، او په شریعت باندې عمل کول د فتنو په دور کې دا ډېر زیات ګران دي، ځکه چې د ټولو خلکو دشمني په سر اخلي. نو مراد یې دا دی، دا مراد نه دی چې یو سړی په ولاړه په ځای په ناسته اوبه وڅکي نو داسې شوله که 100 شهیدان، بیا خو به جهاد ته څوک نه ځي بلکې اوبه په ناستې باندې څکي، ځکه چې د 100 شهیدانو اجر دی. بل تپوس کړی چې په روژه کې افضل ذکر کوم دی؟ په روژه کې هر یو ذکر کول پکار دی، البته سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر چې فارغ وخت دی وی سره دا په کثرت سره. یو کس وایي چې سټرابري کھانا کیسا ہے، سټرابري خوړل لا څنګه دي؟ او بعضې خلک وایي چې په اردو کې دې ته زقوم وایي، او زقوم د جهنمیانو خوراک دی. آیا دا خبره صحیح ده؟ سټرابري د دې خوړل جایز دي، خو داسې میوه ده، الله پاک مې د ګناهګارۍ نه، خو زمونږ په ملک کې ښې ښې میوې دي، دا چې ته انګریزانو زمونږ د ملک ته راوستي، مخکې نه وه پخوا، بې خونده میوه ده. او د دې خلکو چې کوم شی خوښي نو مسلمانانو کې د هغې تشهیر په دې انداز باندې وکړي چې بیا مسلمان هر ځای کې وایي چې دا دې کې دا فایده ده، دې کې دا. زمونږ د ملک د افغانستان او د هندو پاک د بر صغیر په دې ملک چې کومې میوې دي دا د دنیا په نورو ملکونو کې نشته، او چې څنګه میوې ښکلي دي نو داسې د دې خاصیات هم ډېر زیات دي. دا سټرابري د بهر نه راغلي ده، خو دا میوه الله یې زرغونی، د دې بوټی هم الله پاک جوړ کړی دی، خوراک هم جایز دی، پابندي په باندې نشته، لیکن څه خاص خوند خو یې نشته. البته زقوم نه دی، دا زقوم بل شی دی، او هغه زقوم چې کوم جهنم کې دی
هغه په دنیا کې نشته، لیکن دنیا کې یو بوټی دی چې هغې ته زقوم وایي، موږ ورته سپېړې وایو، او د هغې د پاڼې داسې چې په هغې کې ازغي وي، یو د پاڼې د پاسه بله پاڼه، بیا په سر کې زیړ ګل شي، په زیړ ګل کې غټ ګل وي، بیا په هغې سره هغه میوه شي، اول شنه وي او بیا سره شي، په هغې باندې هم دا نري نري ازغي وي. نو زمونږ په علاقو باندې دا څوک نه خوري، چې څوک یې خوري نو د دغې وجې نه چې دا د جهنم د دوزخیانو میوه د ماشوم او لوی ته نه ټول کرکه کوي. ما په کراچۍ کې سبق وی په بینوري ټاون کې د جمعې مونځ چې هلته وشي نو د جمعې مونځ سره بهر پوره بازار لګي، نو میوه هم پکې ډېره خرڅېږي. نو یو ځل زه د ګیټ نه راووتم، بهر مې وکتل نو یو سړی دی، دا ډېر وخت خبره په ریړۍ باندې ورسره دا زقومان پراته. نو ما ته په اردو کې تپوس وکړو هغه وخت کې چې دا کیلو په څو ورکې، نو هغه ما ته وویل چې په 25 روپۍ کیلو هغه زمانه کې. بیا مې د هغه حلیې او مخ ته کتل نو ما ته ښکارېدو چې پښتون دی، ځکه چې د پښتنو نه علاوه دا میوه بل ځای کې زیاته نشته، دلته کې ډېره وه، اوس دا ختمه شوي ده د سپریګانو سره. نو ما ورته په پښتو وویل چې د کوم ځای، وایي چې د صوابۍ یم. مې دا دې چېرته نه راوړي؟ وایي صوابۍ نه مې راوړي په کریټونو کې. نو ما ورته په 25 روپۍ کیلو خرڅې. نو به هر حال هغه په باندې خواري کړې وه، تکلیف یې پې کړی و، خو هلته خلکو ته اخیستې او اواز به یې دا لګولو چې انارپلی 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 ورته وی. خلکو به دې تپوس وکړه چې خان صاحب یہ کیا ہے؟ ده به ورته وی انارپلی. نو دې ته زقوم وایي زمونږ په عرف کې، لیکن دا هغه حقیقي زقوم نه دی، دا هم که څوک خوري نو خوړی شي، ځکه چې مضر نه دی، ضرر پکې نشته، نقصان پکې نشته. یو کس وایي چې د عشر پیسې امام ته یا طالب ته چې هغه مستحق وي ورکولی شي او که نه، او په دغه پیسو باندې د هغه دپاره کتابونه اخیستی شي او که نه. د عشر پیسې امام ته هله ورکولی شي چې دا په تنخوا کې نه مارې. بعضې خلک امام ونیسي د مزد دپاره او ورته وایي چې مولانا صاحب مونږ به تا ته تنخوا دې نشته، البته سرسایه به هم درکو، سرمنې به هم درته راټولو او زکات به هم درکو، عشر به هم درکو. په دې باندې امام امامتۍ دپاره نیول او هغه سره دا عقد کول، دا عقد فاسد دی، اجاره فاسده ده. ځکه چې په دې کې یو خو اجرت متعین نه دی، یو دا ده چې هغه شی په اجرت کې ته ورکولی نشي، عشر په اجرت کې نشي ورکولی. که چېرې داسې کوي چې د امام صاحب تنخوا جدا ده، 20,000 روپۍ د هغه مثلا د میاشتې تنخوا ده او د هغې نه علاوه عشر هم ته هغه ته ورکړې، ځکه چې غریب سړی دی، کار یې په دې تنخوا باندې نه کېږي، نو بیا جایز ده، په تنخوا کې ورته نشي مارل. باقي کتابونو په ځای باندې نقدې پیسې ورکول بهتر دي، ځکه چې کېدای شي هغه ته د بل څه ضرورت وي، کتابونه هغه سره وي. یو کس تپوس کړی چې بیت الخلا ته بغیر د ټوپۍ نه تلل دننه په بربند سر باندې سرتور سر باندې څنګه دي؟ نو جایز دي لیکن مکروه دي، خلاف ادب دي. ادب دا دی چې بیت الخلا ته ننوځې نو سر به دې پټ وي او په خپو کې به دې پیزار هم وي، خپې به خپې مزه او سرتور سر مزه. یو کس تپوس کړی چې په سټ باندې د مسې کولو څه طریقه ده؟ طریقه یې دا ده چې کله د سر مسه وکې نو د ګوتو دا شاګانې چې کوم دی نو د دې درېو ګوتو دا یو طرف ته بل طرف ته په سټ راکاږه، د ویښتو نه ښکته چې کومه حصه ده. یو کس د مراقبې باره کې تپوس کړی دی، په دې سوال جواب باندې هر یو سړی نه پوهېږي، نو ځان ته تپوس وکړه. یو کس وایي چې زه مزدورکاره شاګرد یم، زما 3,000 روپۍ هفته ده، آیا په دې کې د الله په نوم څه ورکړم؟ نو د الله په نوم ورکولو کې ما نه څه دپاره تپوس کوې؟ ټول هم د الله په نوم ورکولی شي، که ستا زړه پې کېږي چې څومره ورکې نو ورکولی شي. زکات فرض دی او که نه دا تپوس وکړه. نو په دې باندې زکات نه دی فرض، که دا پیسې تا سره جمع کېږي نه او ستا په هفته کې خرج کېږي، لیکن ته د الله په نوم باندې ورکول غواړې نو ټول هم ورکولی شي. یو کس تپوس کړی دی چې د یوې ښځې خاوند فوت شو او د هغې کور په قلا کې دی، لیکن هغه کور کې نور کورونه هم دي او د پلار کور هم دی، نو دا د خپل کور نه د پلار کور ته تللی شي. زنانه چې کله خاوند مړ شي نو 4 میاشتې 10 ورځې عدت به دا تېروي د خاوند په کور باندې چې په کوم کور کې د خاوند سره وخت تېرولو، که د خپل کور و که د کرایې کور. البته دا اله د دې کور نه بل کور ته تللی شي د پلار کره چې کله دا کور غیر محفوظ و، دې ته خطره وه چې زه یوازې
ما ته څوک نقصان را کولی شي، زما عزت محفوظ نه دی، زما مال محفوظ نه دی، زما بدن محفوظ نه دی، بیا دا تلی شي بغیر د دې نه. یو کس تپوس کړی چې فضایل اعمال کې یو حدیث شریف دی چې د قیامت په ورځ به قرآن پاک تلاوت کوونکو ته وویلی شي چې څنګه تا په دنیا کې تلاوت کولو دغسې په آرام آرام سره تلاوت کو، درجه په درجه خپل مقام ته رسه. تپوس یې نه دی کړی، دغه خبره یې کړې ده، پته لګي نه چې دی څه تپوس کول غواړي. خو دا شته دی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده دا حدیث راوړی دی، دا شته، دا فضایل د قرآن پاک کې. بل تپوس یې کړی دی چې قبرستان ته د تلو هلته کې مسنون طریقه څه ده؟ قبرستان ته د تلو مسنون طریقه دا ده چې ته لاړ شې نو هلته به سلام وایې، السلام علیکم یا اهل القبور، او بیا به هغوی دپاره او ځان دپاره دعا وکړي، او که ایصال ثواب څه کولی شي قرآن پاک څه ایصل لوستی شي او د هغوی دپاره ایصال ثواب وکړي نو دا کولی شي. او د هغه ځای نه عبرت واخله چې دی هم په دې قبر کې پروت دی، وفات شوی دی، یو ورځ په ما هم داسې راتلو واله دی چې زه به مرم. دی به اوس افسوس کوي چې کوم کار یې نه دی کړی ښه کار، او کوم بد ته نشوي دي په هغې به افسوس کوي. نو ما خو سره خو وخت شته دی، زه بیا ګناه ولې نه پرېږدم او دا فرایض دا ولې نه پوره کوم؟ نو دا عبرت دې وکړي، دا مراقبه او سوچ دې وکړي، بیا دې واپس راشي. چا تپوس کړی دی چې یو هلک دی هغه بالغ دی او د هغه یاداش مخکې ټیک و، لیکن اوس د هغه یاداش ټیک نه دی او په کټ باندې د هغه نه لوی بول او واړه بول هم ځي. د هغه مور او پلار دا تپوس کوي چې موږ د دې ماشوم د روژې فدیه ورکولی شو که نه؟ نو که چېرې هغه په روژه باندې پوهېږي نو بول تلو سره روژه کې څه فرق نه راځي، د هغې فرضیت ختمیږي نه. او که د هغه هوش او حواس ټیک نی نو بیا په هغه باندې نشته دی. البته که هوش او حواس یې ټیک شي بیا د هغه روژه ونیسي، او که دا مور او پلار یې فدیه ورکوي په دی واجب نه ده، لیکن چې ورکوي نو بهتره ده. یو کس تپوس کړی چې د غلا په اوبو اودس او مس کېږي او که نه؟ د غلا په اوبو باندې که چا اودس وکړو مز یې وکړو نو په هغې باندې مس کېږي، اودس په باندې کېږي. زمونږ په ملک کې خو عموماً په اوبو کې غلا نشته، لیکن که چېرته داسې وي مثلا د مس په باندې کېږي، لیکن د غلا ښه نه ده چې اوبه غلا کوي، دی نه بل د دې به دې تپوس کېږي. دا پکې چالو کوي ګړکۍ خلاصې کوي. چا تپوس کړی دی چې نن سبا دا رواج جوړ شوی دی چې په رمضان کې د سحر مز د اذان پسې زر په تیاره کې جمع کېږي. آیا په دې کې کراهت خو نشته؟ نو د رمضان په میاشت کې د سحر مز پسې چې وخت داخل شي نو مز کول دا جایز دی. او د دې یو وجه دا ده زمونږ د احنافو په نږدې باندې د سحر مز تاخیر سره کول چې اسفار رڼا پیدا شي دا بهتر دی، یعنی تقریبا د نور راختونه څه نیمه ګنټه مخکې کول پکار دی. په رمضان کې زر کولی شي اذان پسې. د هغې یو وجه خو دا ده چې کتابونو داسې لیکلي دي، زمونږ د فقې کتابونو کې دا مسله شته. دویمه دا چې په رمضان کې خلکو پیشمنۍ کړی، روژه یې نیولي، نو د اذان نه لږ مخکې پیشمنۍ ختم شي، بیا هغې پسې دومره موقع سړي ته په لاس ورشي په دې کې دی اودس تازه کړي او بیا چې جومات ته راشي نو فوراً جمع ولاړئ. نو که د هغې نه پس څوک سملي روژهدار دی نو بیا سملاستی شي. نو دا وختي ځکه کېږي، او چې کله مونځ په هماغه زوړ ترتیب باندې کېږي نو بعضې خلکو ته خوب ورځي، د پیشمني د پاسېدو اموختني هغه باندې خوب زور کړی نو دی اوده شي، د سحر مونځ ته لاړ شي. نو د قضا کولو نه دا بهتر ده چې په تیاره کې مونځ وشي. او بعضې احادیثو کې ذکر هم راځي نو د احنافو په نزدې دا دواړه صورتونه یو ځای شي. اسفار کې د مونځ کولو چې احادیث کې ذکر دی په هغې هم عمل وشو، او په غلس کې په تیاره کې د مونځ کولو چې ذکر دی په هغې هم عمل وشي. یو کس وایي چې د یو سړي پلار بهر دی او د هغه بچي په پاکستان کې دی چې سرسایه ورکوي، د بهر په حساب سره به یې ورکوي او د پاکستان د بهر په حساب سره به یې ورکوي.
که دی په عربو کې نه ریالونو په حساب سره دی ورکړي. یو کس تپوس کړی دی چې د کور نه بهر که چېرې چا باندې غسل واجب شو نو هلته کې او غسل کول ناممکن وي نو څه حکم دی؟ چې غسل کول ناممکن وي نو بیا تیمم دی وکړي او مونځ به نه قضا کوي، او چې کله اوبه وي او ممکن شو نو بیا د اوبو سره غسل وکړي.